یو سړیو هغه خزه ډیره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وی چې زما دا میړه ړوند کړه. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تاسو کولو چې ښځې ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډېر مال دولت ورکې او ډېر داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارت بابا. هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو لومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو. به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلی دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو د کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، دویم سړی راغلی. بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو د هغه انګرېزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر کړه. چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې
چې هغه وړه سین کې غرزولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړې دادې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چې هغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغله هغه خو بیا راغی ظالم بلې ور سلور وړه چې پیلي ګلې دي اخیری چې لګلې دی ولکه چې دازل در نرا نشي ګوره سمې غرزاوه سینتا چې د سین په غاړه د امړې غرزولې ده چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه مړ کړي چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نشتی وای الله اوس میانم نسی ایم مړ کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوپ کړي ویلا سر دې مروچت کو ایم مړ کړي دی بیا راغې سړی ته وې چرور اوس مې سم صفایاو کا جامې وینځلې امړې را په غاړه تراوته بیا مې ور غرزولو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپۍ ورک ما ته وګورئ کلهګه مقل لري او سوچ لري نو دینه به اندازو لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوی دی او داغه سړی کار شوی دی خدای میړه می پټه پوډون کی او میړه استری ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلی دی ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړیو په خرب سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکی وینځلا ناته اولی ته وغورځیدو لاړو بو یو دیوس سرسام شو او وی چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا خوا کزه خبر وې چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلې نه کور تراغه مور بچیا څه چل دی وې مور پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مور ولا ډاکټر راوست چې دی الګ باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره ته نه هیر کړه چې هیر کړه مور ولا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا سل به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ولی وی تا چې وی چې پاکه نه پلیتا خو بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چې کړی چې پاکه نه پلیتا خو پاکه نه پلیتا مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چراشه مریضان خو یو نه دوه شو ډاکټر چراغه چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ول سلو نه 50 خېوي